بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترمو دے وقت کی ماں دا سورت البقرہ آیت نمبر 125 نوالا 25-26 دا میں ولست ترجمے کم بیاب پہ خبروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ او هغه وخیات کا قال چې ویل ابراهیم علیہ السلام ویل رب اے پروردگارا اجعل کا هذا د مکی خار بلدن دسی کله آمنن چې دا پخپلم پمن کې او نور خلق له امن ورکي او ورزق او یالا رزق ورکا اهله دلته چې څوک اوسېږي من الثمرات د میوو په شکل کې د پیداوار په شکل کې من اغه خلق له ورکا آمنا چې ایمان راوړی منهم په دې کلی کې بالله اللامني واليوم الاخر او د اخرت یقیني. قال الله تو فرمایل چې نا امن او رزق دا یوازې د مؤمن د پاره نه ده، دا خو انساني ضرورت دي چې انساني ضرورت دي. نو ومن کفر کافر هم وو فامتعه نو دا پیدا بول ورکو قلیلا د سټیمه پورې او چې کله د عذاب ټیم راشي نو ثم اضطره بیا براکاګو رابکاګم الى عذاب النار ور عذاب ته او د ور د عذاب داسې زیاده چې وبئس ډیر ناکاره زیاده المصير د غزه د واپسې. الله مبخا ډیر تمهیدات په ځای باندې نن زمون په دې ملکن ډیویژن بوته په دې وخت کې خصوصا وایو بیا ټول ملک چې دی نو دا د یو انتشار او بدمنۍ ښکار دی او دا بدمني داسې بدمني جوړه شوې ده چې دې ته پاروي کې حرج ورته وي چیز پتہ نہ لگی چې ولې او څنګه او سی چلې په خوا به خلکو ویل سړی غزاله لړ شهید شو. تاسو پکډر کم یادار چې شهید حقوق بازار مختلف حقونه چې چا څه وکړه بس ځان له ولنم کې هیڅ پتہ نه لګي چې شهید څه شی دی او حقوق څه شی دی او پکار سدیو په دې بنیاد باندې زمونږ د ملک انتهایی د بدمنۍ ښکار دی او دا بدمنۍ یوازې د وجنو په صورت کې نه ده، اخلاقی طور د زوال ښکار شو. تاسو یقین وکړئ زمونږ د ملک څومره چې پکې تبلیغیان او واجیان ډېر دي، څومره چې پکې مجاهدان او د تربیت مرکزونه او مدارس ډېر دي، امر عجیبه قسمه آرامی توبونه وګڼ کپیانې په مونږ کې ډېرې په دې وجه باندې کله چې د دهشتګردۍ نوم راشي نو زمونږ خلک دهشتګردي صرف دې ته وایي چې چا څوک مړ دهشتګردي دې ته نه وایي چې د ښځو لپټه پکې محفوظ نه وي، د چاردیوارۍ دننه د حیا ماحول چې دی هغه محفوظ نه وي، زناور په اسانه باندې د ځان دپاره چراګاه کې سر نشي کولی، ملازم چې دی نو هغه په خپله ایماندارۍ باندې خپل ملازمت نشي کولی، چا باندې چې ظلم کیږي هغه خپل د مظلومیت پر یاد چې دی نو هغه
واقدار ته په اسانه باندې په خپل رسایي نشي کولای نو دهشتګردي یو قسم نه دی چې سړی وایي چې دهشت خور شي پرون زمونږ په دې باجوړ کې یو مشر چا وشو عالم و او ډېر جذباتي ماحول هغې کې جوړ شي په جذباتي ماحول کې سړی بیا جذباتي خبرې کوي خو موږ خو جمعې په خطبې کې ناست یو نو موږ به د پوهه کولو او د پوهېدلو په انداز باندې ځان پوهه کوو چې مولانا صاحب نن دلته په باجوړ کې د دې نه مخکې بل مولانا صاحب په هغه باړه کې د هغې نه مخکې بل روډ سرکاري ملازمین افسران دا پکې علاوه فوجیان پکې روزانه یعنی هیڅ داسې شی نشته مثلا مولا پکې قتل کېږي فوجي قتل کېږي ملک او خان قتل کېږي ممبر او وزیر قتل کېږي د کار سړی د لسو مشر چې دی هغه قتل کېږي لکه څه شی دی نو چې کله بیا سړی تپوس وکړي دا څوک د څوک جواب بیا دلته کې سړی ونښلي څوک نو په څوک کې مونږ بیا داسې کار وکړو چې څوک راته معلومه مې خو نه وایم ځکه چې وایو نو بیا ځان لم یریږو چېرته وایي یو سړی و یا داسې یو څه شیز ولاړ و نو وایي چا ورته وایي چې څه کوې وایي چې لږه هوا وباسه نو هغه ورته وایي خدای بنده نوره به نه باسې دا شته پوره ده نو موږ بیا داسې کار کوو چې ماحول ته مخالف ودرېږو نو بیا د خپل بړاس په ځای باندې بیا هغه بړاس په چا سوړ شي په هغې خلکو باندې سوړ شي چې کوم خلک د هغې بړاس سره اړولې تعلق هم نه و په دې بنیاد باندې زمونږ دا صوبه خصوصا او ټول ملک عموما او بیا دا زمونږ د قبایلي سیمه چې ده نو د داسې بدامنۍ شکار شوه چې ته د کراچۍ یو ملګري ته دعوت ورکوې زما واده مې دی د زوی مې دی ورسېده نو چې دونه یو بالکل ماحول کریټ شي اوس اگر چې مونږ او تاسو په خپله باندې دلته اوسېږو مونږ ته داسې نه محسوسېږي چېرې دونه زیات بیډ سچویشن دی چې د هغې په وجه باندې ګنې د مونږ دومره بدنام شو خو بدنام بس د افهام او د تفهیم خبره کوم الله دې صحیح وینې عمل توفیق راکړي ابراهیم علیه السلام چې کله زوی په بیت مکې کې کېناو ښځه یې کېنوله نو اول ورسره دا غم شو چې دا خو زوی دی او لور د په دې شړه ځمکه زوی دی او ښځه په دې شړه ځمکه کې به څه کوي نو توکل یې خو په الله باندې نو دعا یې وغوښته الله د انسان دوه ضرورتونه دي دوه ضرورتونه او هغه ضرورتونه دا دي چې یو ورته امن میسري امن چې څوک په کار نه لري او دویم چې د خوراک پیداوار ورته میلاوي نو یا الله زما په دې بچو کې چې کوم خلک ستا تابعداري نو هغې له دا دواړه ورکړه وارزق اهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الاخر خدایا زما دې بچو کې مؤمنانو له ډېر مال ورکوو ښه امن او سوکالي ول ورکړه نو الله تعالی ورته وي دا د چا وی چې مؤمنانو له به ډوډۍ ورکوم او کافرو له به نه ورکوم دا درته چا وی چې مؤمن به په امن کې او کافر به په دهشت کې نه دنیا د انسانانو ځای دی د انسانانو د اوسېدو ځای دی او په دې دنیا به آبادۍ دا انسانان نو دا انساني ضرورت دی چې انسان به په امن کې هغه کافر دی او که مسلمان دی او رزق به هر چاته میلاویږي کافر دی او که مسلمان دی نو لہذا په رزق کې او په امن کې کافر او مسلمان یو شان دي امته د بیا په استره الى عذاب النار بیا به ول ور عذاب ورکوما خو دلته دنیا کې د رزق فیصله په کفر او په دغه باندې نه کیږي په دې وجه باندې دا خبره یاد کړئ چې موږ په دې ملک کې څوک اوسېږي کافر دی او که مسلمان دی د ټولو دپاره امن او رزق چې دی دا د ټولو لپاره یو شان بنیادي ضرورت دی او دعا به کوو چې الله تعالی موږ ټولو ته په اسانۍ باندې میسر کړي دویمه خبره دا کوو په دې وخت کې چې باجوړ کې نن مولانا خانزیب صاحب پرون وجل شو شهید شو الله دې شهادت قبول او دغه شان نور او چې په سړی یو لس کاله مخکې لاړ شي نو څه 84,000 خلک زموږ په دې ملک کې په مختلفو یا د اپریشن په دغه کې یا د بم چاودنې په دغه کې دا شهیدان شو وجل شو په دې کې فوجي شته پولیس پکې شته ممبر پکې شته مولا پکې شته امیر پکې شته بې ګناه پکې شته ماشوم شته زنانه شته او دا ختم شوی نه د مسلسل ډېرېږي وجه یې څه کېدی شي زه مختصر وایم
او که څوک په خپه کېدو نو خیر دی بل جماعت ته منځله لاړ شي خو دومره ده چې درته هغه وجوهات ویم چې وجې څه دي چې موږ پرې لږ ځان پوه یوه وجه خو دا ده چې زموږ په دې ملک کې دا کم سیاسي جماعتونه دي دا سیاستدانان نه دي دا جنګي ګډان دي جنګي ګډان زما چې تر څوره دې دغه سره واسطه راغلې د وټونو سره نو 85 کې ما وټ چې بالغ مو وټ مې نو 88 کې مې وټ اچل خو دا 88 نه چې کوم دی نو دقه شیز دی چې کوم خېجي یا بلې دلت نه نشي دی خاتون کې غدار دا کم چې بار نه دی دا غدار دی چې کوم وجت دی هغه په قلار دی او دا له 2024 شنو چې څو کال وشو ما خیال لای چې سلويخ دي کډیر کال وشو نو دا سیاستدانان نه دي ما درته وی دا شی دي سمي وای جنگي ګډان او دا کم چې ورپسې کنه جنگي ګډانو پسې چې دا کم ورپسې نو جديده به سره سنو وای عقل کار نه کوي مازغه کار نه کوي تاسو یقین وکړئ چې رد لیډر دی نو دا پیغمبر نه موچت دی چې رد لیډر دی نو دا د پلار نام د ډېر محبوب دی چې رد لیډر دی نو دا وته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نم ډېر دی او دا هغه وینا چې دنو هغه ورته احادیثونه او د قران نم ورته ډېر زیات او دا په سیاسي جماعتونو کې د دې په کارکونانو کې دا یو ډېر نو د دې په وجه باندې یو عدم استحکام دی عدم استحکام مطلب دا سیاسي عدم استحکام دی یو سیاسي جماعت چې لګ مضبوطی کی بل ورته راوچتي مونږ وایو دا د دوه سینیارټي جوړه شو دا بل لګ داخل بیکار دی له مزغره شي بل پس را پاس یا دا غي نزيات لغړي نو چې هغه بیا مونږ وایو دا وزلس کاله 15 کاله وشو دا لګ بالغ شو دا بټک شي بل پس را پاسي خدای خبر څوک را پاسي کدا په شکل چندخان څنګه راوچتيږي په شکل باران کېدل سې چې د هر دینه بس دا ټرار بیا خيږي الیکشن ردی شي هر دینه لوکټ پټ لیډران را پوښتل شي د دې په وجه باندې حکومت نظام او استحکام زین نیسی دا غي په وجه باندې نقصان ادا وشو دویمه وجه دا چې غریب ډیریږي ځکه چې دا اوس کال وشو د ماخله چې منبرانو دغه غستې دي نن پکې پرون پکې ابل ور دي فیصله وشو چې کم منبران نه دي غستې شي نورم پکې والي نو خدي پکې واغستې تسلی کس نورې نو چا ورته وی چې دې سل درې سو ننم چې منبرانه کې دی له بوستان خاطر کم دنه ور کوي نو یره چې دا 13 منبرانو سونه غستې دی له وساسي ور کوي نو زه تاسو ته مې چې تاسو کومه پیسې دا په دغه شیدونه ولګي نو بیا وستا په کورسه بس لګي ستا په سکول بس لګي ستا په هسپتال بس لګي د دې په وجه باندې د غربت اشر ډیری غریب خلک ډیریږي او مالدار کم چې دا غیغه صاحب حیثیت خلک دی غډیری دغه کیږي دا اوچتیږي غټیږي ډیریږي نو چې غریب ډیریږي نو تاسو ته په خپل باندې پته ولګی دا چې غریب ډیر شي نو هغه ډوډۍ لوګټي کاغه تعلیم لوګټي نو تعلیم سره کم شي او تعلیم دومره زیات کم شي بیا چې خلکو ته جاهل ویل شي جاهل جاهل څه ته وایي جاهل دی ته وایي چې نه आवाज نه پوهه دی نه आवाज نه پوهه دی بلکې هغه د خپل کار او د خپل روزګار د انجام او د غي د اسباب او د غي د صحیح هغه ساتنې هغه پته مته نه لګي نو دویمه وجه دا چې زموږ په د دهشتګردي ورته وي د بیتمنانی ورته وي دویمه وجه دا چې غربت او د علم کمې چې دینو د علم د جهل موږ زیات خراب چې خلک جاهل شي خلک علم نه کوي خلک سبق نه وایي خلک مزدوري لاړ شي او څوک ته پیسې وایي تاسو د سعودي عرب متعلق به موریدي ډېر کسان راوته تختیدو سعودي عرب نه ولې ويره کپیله په ګاډي وچه قوراغه دي ولې یله کوی دوه کاله مو سم مزدوري وکړه او ته پیسې را نه واله نو خځې وایي تا خو لا وجل وایي چې د خځې پورې مې وجلې نو دا چې په سعودي عرب کې کوي نو په پاکستان کې نه کوي تاسو جوړه د غلا چې څوک کوي ولې کوي دا پردې کور چې خلک وایي ولې دا په ټوپک چې سړی ولي خو دې سپینګول راوستي دغه نه خو خبر ته علاجي نو دا څوک دا هغه سړی چې هغه د ناپوهه په وجه باندې دغه حتی اغرسینو دا غربت دا بنیا اکاد الفقر ان يكون كفرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوب یو خبر نقل کیږي د حدیث په کتابونو کې چې دا غریبي سره کفر ترسي جهل ته ورسي درې مې وجه چې دنو دا په مونږ دې کم چې په خطیب او دغه منبر باندې نه چې ردی خلکو وجه دا واغه دا چې کم مسلک والده کم جماعت والده بل گمراه دي دا بل چې دا گمراه دي دا بل زوال له مزل له دا د اسلام دشمن دی تاسو یقین وکړئ زه په یو سکول کې استاد وم 48 استادانو پکې ما پاره کې ترجمه کوله خپل شاګردانو ته نو
شاګردانو ته مې ترجمه کوله نو د ما سه یو بل ملګری و داسې مسلک والا و نو زه حج له لاړم چې حج له لاړم نو حق زما د کلاس ترجمه په دې وجه قبضه کړې وه چېرې چې د نو دا ترجمه په څه طریقه باندې حالانکې هم مولا نه و خو بس د یو مذهبي دغه سره یې تعلق و نو چې زه رالم نو ما مطلب دا چې دی به اوس لکه خپل کلاس بالي بس پقې پسې لګېدل او انګریزي پرېښوده حساب یې پرېښوده خو یې چې ردنه دا ترجمه والي ځکه چې دا هلکان ګمراه کوي زه یادولم چې دی هلکان ګمراه کوي ها نو یې لکه چې د عبیدالله مولا ګمراه کول کوي نو خدای خبر چې ته پسې شی ته به څه شی جوړ زما مطلب دا دی چې درېیمه وجه دا ده چې زموږ د دې خطبو دا ممبرانو ته چې کوم خلک ناست دي پر ممبر د پاسه دا خطبې ورکوي دا مدارس چې د غټې غټې مدرسې دي محتمم صاحب دی شیخ القرآن او شیخ الحدیث دی دا غټ غټ مسلکونه او دا غټ غټ نومونه دیوبند دی او پنجپیرې دی او جماعتې دی او دا چې کوم دی نو واوې دی او دا پکې بل څه بلا ده دا پکې بل څه بلا ده دا یې پکې یو مین وجه چې د نو دام ولې یو بل ته مولوي صاحب نه وایي یو بل ته شیخ صاحب نه وایي د یو بل مدرسې ته مدرسه نه وایي دارالفساد ورته وایي ګزار العلوم ورته وایي او بیا نوي نوي تجربې کوي نوي نوي چې یاره په څه طریقې باندې به چې دغه خلک خپل خواته راولم نو کله په یو نوم کله په بل نوم اوس خو پکې دون نومونه راغلي دي چې سړی په شمېرلو حیران شي خدای دا نوم به څه شي دا نوم به څه شي او دا هم شته لکه زمونږ ایجنسیانې چې غټ زړه ورکه دا کار څوک کوي دا بیروني مداخلت دی جي بیروني مداخلت څوک دی انډیا ده بیروني مداخلت څوک دی پلانې دی پلانې دا بیروني مداخلت یې پکې هم شته پکې خو دومره هم نه د باجوړ کې یو چټان په نوم باندې یو صاحب دی غالبا پیپل پارټۍ سره تعلق دی همغه کور کې دغه شان یو جلسې کې تقریر کوله ښایسته خبره وکړه یې لکه ویل په دې باجوړ کې چې دا څوک مري ویل په دې پسې پنجابی راغلی چې پنجابي پسې لګیای که نه د بلوچستان نه پسې څوک راغلی که نه د سند نه پسې څوک راغلی ویل باجوړ کې چې څوک چا وجلی باجوړي وجلی په مومندو کې چې یا په خیبر کې چې چا څوک وجلی په وزیرستان کې وزیرستاني وجلی ښه نو ویل بیا داسې هم شوې ده هغه د خپل علاقې خبره کوله چې په سلاردو کې مړ دی نو مامون پسې نه دی راغلی او په مامون کې چې مړ دی سلاردی پسې نه دی د کلي سړي دا چل کړی دې خبرې ته لږ سوچ کوئ ورته دا ولې کېږي دا بیروني مداخلت دونه شو چې زما په وراره پسې رارسي زما بچی ما ته رانیغي زما رور چې دی نو هغه ما ته رانیغي نو دا بیروني مداخلت اخر چې بل د ایجنسي راځي او دلته دومره کار کوي نو سړي خپل ایجنسیانې دلته دومره ولې هغه اطمینان بخش کاروایانې ولې نه کوي چې د هغې په وجه باندې د خلکو ذهني هماهنګي د خلکو هغه اطمینان حاصل شي ولې ځان ته عوام خپل دشمن کوي په نه نسیز باندې دشمن کوي څوک چې دې کار کې لږ قرارې راشي یو څو خبرې لنډې لنډې یوه خبره خو دا ده چې دا ممبر صحیح استعمال مولوي صاحب شیخ صاحب تبلیغ کې چې کله خطبه ورکوي دي ته څه وایي دایي ورته وایي که ذاکر ورته وایي هغه صاحب شیعګانو کې کم ذاکري هغه صاحب دا کم چې ته ولاړې وي خلکو ته اسلام ښیي خدای ته وګوره اسلام ورته وښیه پرېږده څوک به دیوبندی شي څوک به بریلی شي څوک به جماعتي شي څوک به پنجپیری شي خدای دې اړو لیکي نه مسلمان یې کړه کلمه ورته ووایه پرېږده ورته خپل ترانې ورته پرېږده مسلمان کلمه ورته ووایه چې کلمه ورته ووایه که نه خدای شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله دخل الجنه چې کلمه یې وویله بس جنت ته به ځي نو چې جنت ته لاړ شو هلته به راکاږو بیا الله دې جنت ته بوځي نو چې دا منبر صحیح استعمال سکول صحیح استعمال کو تاسو یقین وکړئ دغه په سکولونو کې استادانی کلاس ته نه ځي او د خپلې سیاسي پارټۍ هلته لګیایي ترویج کوي ترویج نه دلالي نه جګړه ولګوي په سکول کې ناسي تنخواه سرکار وکړي بیا چې طرف دغه راوړي افسر له نو افسر ځان له دغې یوې پارټۍ غټ نماینده وي بیا چې وزیر له وړي خو ځان له د هغې پارټۍ پوره شی دی نو مطلب دا دی چې هغه سکول چې کوم دی استاد صاحب چې تاسو کې مونږ کې څونه استاد زموږ دا پیغام اوري استاد صاحب د خپل سکول کې لږ د دې ماشومانو سره په دې باندې بحث وکړه ماشومانو ذهنونه پاک دي دا لږ صحیح رسم الخط پې وکړه مدرسو کې مولیان صاحبان دي شیخان دي شیوخ الحدیث او شیوخ القرآن دي پرېږده ورته په دې نه لږ وځه چې یاره پلانې صاحب دا باس کوي دای دلیل دی او دای خصم دی او د دې جواب پلاني دا کړی او پلاني دا کړی دومره ووایه چې د دې حدیث په مضمون کې زمونږ دپاره څه دي چې ویږو هغه قابل عمل پهلوګان پکې کم دي چې هغه وکړو د هغې په بنیاد باندې یو بل وستایو یو بل
دا علما چې د علم اغستنې چې دی اوستای او دغه شان چې دا کم مونږه په معاشره کې دا جرګماران دا سیاستدانان تاسو ګوره د په دې وخت کې په دې 2025 کې چې کم سړی په جلسه کې ودرېږي نو چې حکومت ته کنزل نه کړي مخالف پارټۍ ته کنزل نه کړي مړوي دا پس پويږي نو دا غي نقصان څه وي چې ما ته کنزل کې زبر ته سورته یاسین وایم خو ته چې ما ته کنزل کې زبر ته کنزل کوم نو بس منجامه بال لته الته ولا تا پس راځي د دې په وجه باندې زموږ د معاشره بالکل کوکلا شو نو یې صاحبانو د سیاستدانان دا کم چې د جلسې کې تقریرونه کوي خدای ته وګوره مړه مونږ هم پیژنو نه پرون په دې په خبر کې چرته څه پروګرامونو نو دا په یو بل وجه ډانګي راغستې هغه څلور کسانو غټ غټ یو پی ټی آی مشرو یو د مسلم لیگ مشرو او بل چې کوم دی نو هغه څوک خجی د پیپل پارټي مشرو درې وانه د دې صوبې چې څلور وانه چې څونه غټ غټ کسان یو بل سره ناسو خه محفل وستجاویدو او مونږ چې دلته کینو مونږ د یو بل مرینی ولی یو بل رګونه موشلول د یو بل وخت کې مو وستل ولي کو دا شي پرې دا ویلک دا شي که خطر تخکاری دو که بد تخکاری دو ورکوړ خو دومره ولې ور باندې په خپل کوڅه کې داسې ماحول جوړ کړی چې خلک ستا په تندي کې چې کوم دی نو جنت ګوري خلک ستا په مرۍ باندې په غلي کېدو کې جنت ګوري ولې داسې ماحول دواړه کریټ کوو نو په دې وجه باندې څلور وانو ته مې مولوي صاحب اسلام خو خلک استاد صاحب شاګردانو سره باسو کا امیر صاحب چې کله ته تبلیغ کې تقریر کې نو په تقریر کې لږ چې کوم دی نو د اسلام د عملی پهلوګان خلکو ته مخاطب کړي او دغه شانې دا کوم چې وازو دغه کې دا تقریرونه کوي جلسې او تقریرونه کوي نشته په حکومت کې خرابې موتا کې خرابې حکومت څوک دی زه خو چې 70 نه وروسته ګورم نو ټولې پارټۍ دي چې کومه پارټي وي هرې پارټۍ حکومت کړی نو خو ته زه حکومت یو که نه نو پرونه هغه نن ته یې سبب بلي ورځ به بلي جو تم یې هغه پخوا یو سید بچاوایو زموږ استاد الله دې وبخي بوډا استاد به ورته موږ وایو نو هغه به وی هغه دغه دور چرته سندره به وکړي شی به هغه به وی پلاني سندرغاړي وی چې مشر غلي کشر غلي نو دا فیصله د غلا به څوک کوي نو چې وستم غلي او دیم غلي او دام غلي او دام غلي نو خدای خبر چې روح پکې کمی وي په دې وجه باندې راځي چې یو بل تر سینې لګي کولاو کنه کولاو نو دا دهشت او دا بدمنی ختميږي نه دا په دې نه کېږي چې فوجي براشي یا به کم دینو مرجر به د قبایلو ختم شي باغی بنیاد باندې به خبره ست شي ما نه خبر لګو د شو خیر دا خبره نن ضروري ده او دریم تجویز دا ده دریم خبره دا ده چې د قانون لګ چې کوم قانون سړي جوړ کړی کنه د خپل ملک لپاره د دې لګ بالادستی پکار ده قانوني بالادستی دی اسی چو سے په دې تانه کې ناس ډېر غټ اختیار دی وسره ډېر غټ اختیار دی وسره اسی سره ډېر اختیار دی غټ اختیاري وسره خو چې خپل پیسو د پاره والله د دې قانون دون وګد لاستي چې خدای شته اخلاص لیکلي خو چې خپل دغه نه تور ته جاړه پریاد ورته کو طلاق ورته چې قسمونه ورته خورا والله که پریاد دی اوري اغبل ور دلته یو سوار لس پنځلس کسان سین ویوړو دې مسله ویوړه اوس په خپل دغه باندې نظر ساتل پکې الکه ټرینکونه دي که کرینکونه یې راو باسي سو باسي غټ بلډینګ ګوره وه چې له خلکو توجه دا غي نه واړل چې دا وکي هیڅ سب چې دونه ته پر دې بلډینګونه ورانه ولې شي او دونه د سین په دې غاړه ته بیان وکړي او دا پروډونو باندې دونه ته بیان وکړي نو یې سب چې را دلته را دکان جوړیږي دلته چې دا لار تنګي دلته چې دا مارکیټ جوړیږي دا په دې زمونږ په دې مرګره کې دا قانون دی د ټولي صوبې چې کم سړی پلازا جوړي جماعت به پکې زې تاسو پر پلازو دا غټ غټ پلازې راته دا وړي خلا پکې لا وړي دي تاسو ماته یو پلازا وخی چې جماعت پکې جوړ کړی سیوا ده د پول خواته یو پلازا را دی نواب زاده سره مې دا کشر یو دا غي پلازا جماعت پکې ماته وخی چې چا د پلازا جوړ کړی دا چې ټول هغه یو تبلیغي مرکز خواته څونه مارکیټونه جوړ شي ته پکې ماته وخی بل کوئی جلدی کیو ګوره نو د قانون بالادستی د بکار د سیب چې ته نو سی ورکه او دغه شان ته څه کار کول غواړي د قانون نو دا خو مې ته وړه خبره وکړه نو چې د ملک په صد باندې کم قانون جوړ شوی دی او د ملک په صد ته خیال نه ساتي یې سیب دا جی قبایل په حکومت سره یو دی شو چې یو دی شو نو څه کو اوس په کار دا چې د قبایلو مسایل ووري دي شي د قبایلو د مسایلو په دې باندې لکه ټیکسونه ولګوي لکه ټیکسونه مخکې تخپل نظام برابر کړ نمبر 1 نمبر 2 دا د غي د تعلیمي نظام د صحت د غي خو اصول وکنه غي دغه نشته خدي چې خپل ججان ولېګا وکیلان ولېګا نو چې کم مخکې کم ظلم شروع د افسیار په صورت کې د غي نزيات وس شروع شو
مخکې یو سړی و هغه به تنګ ملک صاحب له به د لس شل زره د هغه د اخراجات ورکړې هغه به لړ خبره به د ختمه کړه. اوس وکیل صاحب دی بوزي جج صاحب دی بوزي اے سی صاحب دی بوزي پولیس صاحب دی بوزي خدایا چې اوس په کوم طرف ته وتښتل. نو په دې بنیاد باندې الله وبخا د قانون بالادستی چې دا نورسته د بالادستی نه د مخکې نه د پیشبندۍ په بنیاد باندې چې کوم احتیاطي تدابیر دي نو چې د چا سره څومره اختیار دی چې د هغې د اختیاراتو استعمال صحیح وشي. او آخري خبره ده آخري خبره چې هر سړی په کار ده چې ځان ته د پاکستان یا د خپلې علاقې د امن جنډمار ووایي. دا زره دوه دغه یې نه ما په دې باجوړ کې دا دوه کیسونه وشو. سړی مخامخ د روډ غاړې ته وشتو خلک ورته ګوري ویډیو روانه ده څوک په دا کوم چې قاتل دی د څوک لاس نه وراځي. زه ستاسو نه تپوس کوم چې د څونه خلکو سره تمانچې تاسو سره د لایسنس وال نه تپوس وکړئ چې د څونو سره ټوپک دی او څونو سره د هر چا په پټه تمانچه را هېڅوک په چا ډز نه کوي چې هلک راویني سړی درور یې دله وشتو ترې دله وشتو هغه د تختې روان دی ته په ډز نه کوي نه رانیسي पुलिस यही नहीं आगे अंदर आने सी फौजी यही नहीं आगे अंदर आने सी बोले ये जो भागने में कामयाब हो गया. अब यहाँ चढ़ेर ज्यादा खतरनाक जो है खुदकश था उड़ गया मामला ही खत्म. नो दा दसी न दा چې دا به مونږ په یا په پولیس وراړو یا په جی وراړو دا زموږ د ټولو ذمہواری ده چې څنګه هغه شهید شو نو داسې کته چا وشته ته هم شهید شي کنه. په دې بنیاد باندې د ملک په امن کې د علاقې په امن کې د هر سړي چې کومه ذمہ داری ده چې هر سړی ځان ذمہ دار وګڼي نو الله به امن را دی. او اخري چې کوم تجویز دی هغه دا چې کوم معاشي اصلاحات دي کنه نو حکومت له پکار دي چې هغه وکړي. مثلا زبدر تر هغه په حواله باندې وې ما زمونږ ځوانان چې دي نو روزګار خوړل شته دي خو که فرض غزان له چرته مزدوري له بار ته ځي مزدوري له بار ته ځي زي تاسو یو ځان غفشه وته یا غستن والا میډیکل کې پاس کې ځان ځه چې 50000 روپۍ هم نه ورکړي ځان پاس کول شي نشي پاس کول. بیا چې دلته پاسپورت جوړې ځان لمړه پاسپورت جوړول شي نشي جوړول. عمر برابرې په نادرا کې برابرول شي نشي برابرول. الکه خدای دې انصاف روزي کا نو دې دا روزګار کنه شي پر هم کول نو دا سہولت کاری خو کولای شي کنه نو سہولت هم نو روزګار هم نه نو دا راته وای چې یو سړی سہولت هم نه لې یو سړی مظلوم هم دی یو سړی وګم دی مخکې چې مې کم دغه وې و یو سړی چې کم دی نو هغه ته استاد ویلی چې دا بل گمراه دی نو دې به د بل پتندې کې جنت ګوري کنه به ګوري به خامخه ګوري. بیا به د خپل ځان د ظلم بدل چې رسړی نه اخلي نو دی وی چې را بل مې مړ کنو زه الله کامیاب شوم نو په دې وجه باندې دهشت بډېری کې کمیږي به خبره مسلسل ډېریږي. لہذا معاشي اصلاحات ضروري دي. معاشي اصلاحات چې دي نو هغه ضروري دي. زمونږ د ملک بدقسمتي دا ده پرېږي وړه خبره ده چې وایي جي پرون دلته مدرسې ته کسان رالل وایي چې جی مونږ NCHD والا یو مونږ داسې تعلیمي بالغان چلو د دې نه مخکې دا نو مېل چې تعلیمي بالغان وچلو د خلکو له هنر ورکې نو دی بسې چل کوي وایي دی به بیا ځان له جامې ګنډي ځان له بدا کوي ځان له بدا کوي ځان له بدا کوي نو مونږ داسې 70 کسانو ته اوس یو بیچ فارغ کو بل فارغ نو مېل چې دا د جامې ګنډي بیا به په کوم ځای کې خرڅوي. تاسو یقین وکړئ چاینا والا چې کم سړو ته ټریننګ ورکي نو هغې چې کم پروډکټ وکړي د هغې د پاره منډه هم ورله ګوري ته په تیمرګره کې راشه وکړه او ته بیا په دې تیمرګره کې بیا خرڅ نه شي خرڅولی. موږ دا مالټې په خلکو کرلي د تېره دې نه وې اسلام آباد نه واړه دا خربوزې وې سره د اسلام آباد دغه نه واړه په ته په ایرپورټ پاس کړه دا د بیزو د لوی کاروبار دی بیزې چې ګډې دا حیوانات واړه نه شي اړلی ځکه چې ته بوزیل دي بیماران ستا د ملک د شی بار پروډکټس دغه کېږي نه سیل کېږي نه په دې وجه باندې الله وبخا دا چې پرون کومه پیښه واقع راغلې ده دا یوه نه ده دا شوي هم دی ډېر او بیا به هم کېږي. نو د دې د روکتام دپاره چې موږ نن په دې خطبې کې کمې خبرې وکړې دا خو زما تجاویز چې ما کوم ذهن کې وو ستاسو په ذهن کې به هم دغه شان تجاویز راځي نو تجویزونه به هم ورکوو سوچ به پې هم کوو چې ولې داسې ده خو دا کم قسم چې واورېدو په دې کې چې کمې خبرې راته قابل عمل پهلو ښکاري په کار ده چې موږ په هغې باندې عمل وکړو. الله دې پې د عمل توفیق راکړي. مشر مولانا صاحب چې کله کم وفات شوی دی شهید شوی دی د هغه دپاره هم دعا وکړي چې الله شهادت قبول کړي. کم خلک چې د ملک امن ورانوي الله تعالی ته د هغې اصلاح وکړي. الله که هغه سرکاري ذمه داران دي او که هغه عوامي ذمه داران دي او که هغه شرپسند دي الله چې څوک هم د ملک امن ورانوي الله تعالی ته اصلاح وکړي. الله که اصلاح نه کېږي الله مونږ ته اخلاص کړي. الله دا ملک په امن کې کړي. الله دا علاقه په امن کې کړي. الله مونږ ټول د اسلام د اصولو مطابق د پښتنو د روایتو مطابق چې د یو بل رونه وګرځي. الله زموږ چې څونه بیماران دي الله شفا وله ورکړي څومره چې بیماران دي الله شفا وله ورکړي څومره چې وفات دي الله تر هغې مغفرت وکړي
الله څومره چې زموږ په منځ کې اختلافات او خفګانونه دي الله تعالی اختلافات او خفګانونه چې دي نو دا زموږ په ورورۍ او په اتفاق او په خوشحالۍ باندې بدل کړه الله زموږ د ملک د امن یو پټی جوړ کړه د امن یو کور جوړ کړه الله د رحمت بارانونه دې را باندې راوورول الله نورم د رحمت بقدر حاجت چې دنو بارانونه را باندې راوورول الله تبارک وتعالى زموږ د ملک ځوانانو له حلال رزق تنظیم وکړه الله زموږ د ملک د ځوانانو لپاره د امن تنظیم وکړه الله زموږ د ملک د ځوانانو او د مشرانو لپاره چې الله تعالی د صحت او د تعلیم تنظیم وکړه الله موږ ټول په خپل دین باندې روان کړه صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی اصحابہ